اوس دا روجه وګورئ د روجې دا صورت نشته اوس تا پښمانه وکړو اوس تا پته لګي چې ستا روجه ده هیڅ پته نه لګي کېدای شي ته باتروم ته لاړ شو بس کله شي او کنه شي چې اوس کې بیا روجه چاله پته لګي بیا هم نه لګي لکه د ظاهري صورت نشته دا د الله سره راز او نیاز دی دا ستا ایمان دی چې ته پټي وبس کله شي خو د الله حکم دی او ته چې کوم دی ظاهري صورت نشته تا روجه ده نو ځکه الله پاک فرمایي چې کوم سړی روجه نیسي دته بس د دې اجر زه ورکوم بلکې یو روایت پکې داسې راغلی وانا اجزا به د دې روجې په بدله کې به انسان ته څه ملاویږي الله پاک فرمایي چې د روجې په بدله کې به انسان ته څه ملاویږي ځکه یو بل حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي للصائم فرحتان د روجهداري دپاره دوه خوشحالۍ دي دوه یو خوشحالي چې کله افطاري کوي دلته هم دته خوشحالي خیال هم کړي سم د اختر په شان د ښکاري چې دا روجه ماتې ټیم ډېره مزه کوي داسې ښکاري سړی د اختر شپه ده مکمل او یو خوشحالي به ورته ملاویږي د الله سره د ملاقات په وخت کې یعنې په روجې سره به ستا ملاقات الله د ځان سره کوي دا د روجې څومره اهم ثواب دی موږ او تاسو الحمدلله روجه نیولې ده دا ثوابونه زموږ او ستاسو دپاره